اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین زما دبنو دخورے مشرانو امزولو کشرانو د میڈیا دوستانو د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین مشرانو او څومره چې دلته کې موږ سره پیر صاحب دی جعفر شاہ صاحب دی رحیم زاده دی نو زه د ټولو شکریه ادا کوم چې تاسو په دومره ګڼ تعداد کې دلته راغلي او ناست یې. زه به یو دوه درې خبرې اردو کې وکړم د هغې نه بعد به بیا سره پښتو کې یو څو خبرې کوم. میں سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. مجھ سے میڈیا کے ایک دوست نے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں اور اتنی پذیرائی آپ کو نہیں مل رہی. کھڑک صاحب نے تو نو کمنٹس کہا اس کے اوپر پر اس کے کوئسچن پر, لیکن میں چونکہ خود بھی تیار نہیں تھا اچانک وہ آئے اور انہوں نے مجھ سے کوئسچن پوچھا. روز ٹی وی والے ہیں, میرے دوست ہیں, یہاں پر کھڑے ہیں. دیکھیں یہ شروعات ہے. پہلی پارٹی صوبائی پارٹی ہم نے بنائی اور ایسے وقت میں بنائی ہے جب ملک میں امن و امان کا مسئلہ ہے, خاص کر خیبر پختونخوا میں اور پھر جنوبی اضلاع میں, اور دوسری طرف مہنگائی جس نے عام پبلک کو, غریب آدمی کو, بلکہ مڈل کلاس کے آدمی کو, سفید پوش طبقے کو بھی اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے. تو ایسے حالات میں اس طرح کے جلسے منعقد کروانا اور اتنی بڑی اجتماع یہاں پر کرنا, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی اجتماع ہے, یہ بہت بڑا جلسہ ہے. اور میں اس جلسے کے انعقاد پر پیر صاحب کو, جعفر شاہ صاحب کو, رحیم زادہ صاحب کو, ان کی سب ٹیم کو آج مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں. اور یہ دیکھ لیں الحمدللہ آہستہ آہستہ سارا پینڈال بھر رہا ہے. اگر وہ کیمرہ دکھا دے لوگوں کو تو لوگ آ رہے ہیں, اور میرے خیال میں پینڈال میں کافی لوگ آ چکے ہیں. انشاءاللہ 10-15 منٹ میں یہ پینڈال بڑھ جائے گا. تو اس لیے میں نے اس پہ بات کی تاکہ لوگوں کو ایک میسیج یہاں سے چلے جائے. اور پورے خیبر پختونخوا میں واحد پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین, کہ ہر ضلع میں جا کے وہ پروگرام کرے, کنونشن کرے, جلسوں کا انعقاد کر رہے. 20 تاریخ کو پرسوں ہمارے پشاور میں شو تھا, بڑا بہترین شو ہوا الحمدللہ. اس کے بعد پھر ہم جا رہے ہیں چترال, اس کے بعد ہم مختلف پورے صوبے کے مختلف اضلاع میں جا رہے ہیں, پونے جا رہے ہیں, ملکن جا رہے ہیں, مردان جا رہے ہیں, سوابی جا رہے ہیں, چارسدہ جائیں گے. تو انشاءاللہ پورے صوبے کا چکر لگائیں گے. اس کے علاوہ دوسری اہم بات جو فلسطین کے حوالے سے میں کرنا چاہوں گا, جو آج کل فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو ظلم کا بازار گرم ہے, میں ان 57 مسلم ممالک اور ان عالمی حقوق کی تنظیموں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کدھر ہیں آپ لوگ, کدھر گئے ہیں آپ لوگ, کہ آج جو کشمیر کی سرزمین پر ظلم ہو رہا, فلسطین کے سرزمین پر ظلم ہو رہا ہے, تو کدھر ہیں آپ لوگ, کدھر آپ سو رہے ہیں؟ اگر آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم آواز تو اٹھا سکتے ہیں انٹرنیشنل فورم پہ, ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار تو کر سکتے ہیں. لیکن افسوس کوئی نہیں بول رہا. ہم یہاں سے, میں اپنی طرف سے, اپنے پارٹی کی طرف سے, اپنے خیبر پختونخوا کے لوگوں کی طرف سے اور پاکستانیوں کی طرف سے ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. اور جہاں پر بھی ہماری ضرورت ہو, ہماری آواز جہاں پر ہم پہنچ سکتی ہے, ہم اپنے آواز کے ذریعے ان لوگوں کی ضرور مدد کریں گے. اور سب اپنے فلسطینیوں بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ ان پہ رحم فرمائے, اللہ ان کی مدد فرمائے. زبردست شمس پختو کے بے وسو خبری سروکم دد چمم پکما خاورا بانے ولاڈو دبنو بدے خاورا بانے. بدقسمتینا زمان حکومت, خاص کر زمان حکومت یہ واتم میں اشتمخ کی ختم شو اور موقع میں اعلان نشوا چیزیں بنو ترغنے ہوئے ماں پا بنو کی جلسہ کڑے ہوا. دو حکومت آخرنے کال جی اگر چکم فصل کرلے اگر فصل اغلی اور داغین اگر میوہ
هغه کې خوري خو بدقسمتۍ نه موږ ته هغه موقع میلاو نه شوه او حکومت اته میاشتې مخکې لاړ ختم شو کوم چې دلته ډیولپمنټل کارونو او څومره کارونه دلته شروع او کم په پایپ لاین کې هغه افتتاح هم زه رانه غلی شوم دلته کې بیا بدقسمتۍ نه رحمزاده هم پهغې خبره وکړه پیر صاحب هم پهغې خبره وکړه چې کوم اته میاشتې په خیبر پښتونخوا کې او تقریبا 14-14 میاشتې پوره پاکستان کې کم خلکو حکومت وکړو هغه ستاسو تروان دو او هغه چې کم بیډ گورننس او کم د کرپشن بازار ګرم و هغه تاسو ته مخامخ ته ټول پوهېږي سوشل میډیا دور دی د میډیا دور دی ټول خلک د هغې نه خبر دي چې هغو کم ظلم د دې قوم سره وکړو او په کم پرسنټیجونو باندې هغو فنډونه خرڅول زه به یو څو سکیمونه کم چې د بنو دپاره د دې خاورې دپاره مونږه منظور کړي په کم باندې چې کار روانو او چې کم په پایپ لاین کې پیر صاحب یو خبره وکړه چې د بنو نه یو لینک هم د سیپیک یا د موټروی سره نه اټچ ما ورته یو سکیم منظور کړی د هغې فیزیبیلیټي یو سروې روانه وه او پیسې مې ورته مېښودې وې چې بنو چې ده ډایرکټ د حق لا سره ټچ شي او ډایرکټ د سیپیک سره یې چې دې خلکو ته تګ اسان شي هغه پروجیکټ په پایپ لاین کې دی هغې باندې به انشاءالله ډېر زر کار شروع شي ترقیاتي کارونه دې ته نه وایي چې زه به دا له کوڅه او تاله وړه وړه کوڅې او نالې جوړوم او دا ترقیاتي کارونه دي دا ترقیاتي کارونه نه دي ترقیاتي کارونه هغه چې پوره د ضلع د صوبې مخ پې بدل شي نو چې کوم موږ د بنو دپاره کړي دې سري ځکه وایم چې تاسو دومره څومره خلک په دې پنډال کې ناستې تاسو به د دې نه زموږ د سفیر په طور باندې ځئ او ټولو خلکو ته به وایئ او چې څوک وایي چې دا زموږ کارونه نه دي نو دا د میډیا دوستان دلته ولاړ دي د دوی په وساطت زه هغه خلکو ته چیلنج ورکوم چې دا کارونه د پرویز خټک په دور کې او د محمود خان په دور کې شروع شوي دي او ښه خبره چې انشاءالله زه دلته یو څو غټ غټ سکیمونه صرف تاسو ته وایم چې یاره د موږ کم کارونه کړي دلته د ټول نه غټ سکیم چې دی هغه بنو سرکولر روډ دی چې د 12 ارب روپو سکیم دی تاسو ټول ته واقع کړي چې د هغې سره به ستاسو د ګنټو فاصله چې دی انشاءالله هغه په ملټونو کې به کېږي کومه ګنټو فاصله چې تاسو کوئ که نه هغه به انشاءالله په ملټونو کې کېږي د بنو د بیوټیفیکیشن او د اپلفټ پروګرام سکیم چې کوم چې د بنو څومره انټرنل روډز سټي او څومره سیوریج هغه په هغې کې ټیک شوی دی د هغې نه علاوه بنو کیډټ کالج چې اوس په کار شروع شي دلته انشاءالله دې نه علاوه کوم چې د حق لا موټروی د لیک روډ ما خبره وکړه او د هغې پیر صاحب هم خبره وکړه هغه هم تقریبا 42 کیلومیټر روډ دی اپروډ سکیم دی انشاءالله هغه به هم ټینډر ته ځي او ستاسو کار به پرې شروع کېږي د ټول نه هغې نه علاوه بنو اکنامک زون چې اولنی اکنامک زون دی انډسټریل زون دی په بنو کې چې په هغې کې به انډسټري جوړېږي او عام خلکو ته غریب خلکو ته به انشاءالله په هغې کې روزګار میلاویږي د هغې نه علاوه دلته 2 کیټګري هسپتالونه ما منظور کړي دي یو د میریان هاسپټل دی او بل د بکاخیل دې نه علاوه بنو ټو غلام خان روډ کوم چې ډیولایزیشن دی او د 20 ارب روپو پروجیکټ دی د هغې ټینډر شوی دی خلیفه ګلنواز هاسپټل چې کوم دلته نه مخکې شروع شوی خو د هغې جدید مشینري او د هغې کمپلیشن زموږ په دور کې شوی دی هغه ول هم موږ کمپلیټ کړی دې نه علاوه بنو میډیکل کالج د هغې نوی بلډینګ هم زموږ په دور کې کمپلیټ شوی دی د یتیمانانو بچو دپاره سنټر اف ایکسیلنس کوم چې د 2 اربو روپو پروجیکټ دی په هغې به م انشاءالله زر تر زره کار شروع شي او په آخره کې چې کله زموږ حکومت ختمېدو نو زموږ یو پروجیکټ و کیپیسټ خیبر پښتونخوا سټي انفراسټرکچر پروجیکټ چې په هغې کې پېښور مردان کوهاټ ابټاباد او سوات په هغې کې انکلوډ و خو د هغې نه وروسته پکې موږ بنو او ډي ای خان هم انکلوډ کړو چې په هغې کې به روډونه پارکونه ستاسو سیوریج لاین
واټر سپلای سکیمونه دا ټول په باغی کې جوړیږي او هغه د 40 ارب پروجیکټ ته ان شاء الله هغه هم ډیر ځل ټینډر ته ځي او دا پروجیکټ چې دا د ایشین ډیولپمنٹ بانک په تعاون سره موږ شروع کړی دی دا دویم فیز دی د کیپیسپ دا هم تاسو یو ډیر غټ پروجیکټ دی دین علاوه درې تحصیلونه تاسو له خیر زموږ په حکومت نه نیم کال حکومت کې بنو ته ملاو شوي دي دین علاوه چې څومره سکولونه تاسو ته سولرایز شوي جوماتونو کې سولرایزیشن سیستم موږ لګولی دی په کورونو کې تاسو ته موږ سولرایزیشن سیستم لګولی دی په جوماتونو کې په مدرسو کې د هغې نه علاوه ائمه کرام ته موږ 10,000 روپۍ ماهانه چې ده هغه هم شروع کړې ده اعزازیه دې نه علاوه بني ګل هاوزنګ سکیم باندې هم کار روان دی دې نه علاوه څومره سکولونه اپګریډ شوي څومره ریکنسټرکشن شوی دی هغه هم بلا شی دی زه دې وړو سکیمونو باندې دومره خبرې کول نه غواړم دې نه علاوه ستاسو په دې ضلع کې د 10 ارب روپو په لینک روډ باندې کار روان دی او څه کمپلیټ شوي دي نو دا هغه کارونه دي دا هغه میګا کارونه دي ټول واړه کارونه چېرې ایم پی ایس ته څومره روپۍ میلاو شوي دي بلینز او بلینز فنډ چې دی هغه په ډسټرکټ ډیولپمنټ پلان په مد کې راغلی دی او په بنو کې لګېدلی دی نو که څوک وایي نو دا هغه کارونه دي چې دا ما پرویز خان شروع کړي او موږ انشاءالله څه کمپلیټ شوي دي او څه به کمپلیټ کېږي او څه به ټینډر کېږي الله مو وکړه کړه بیا تاسو په موږ باندې اعتماد وکړو او حکومت کې رالو نو انشاءالله د بنو نه به بني ګل خامخا جوړوو انشاءالله تاسو د الله په فضل سره آخره کې زه ستاسو شکریه ادا کوم پرویز خان به تفصیلا خبرې تاسو سره کوي ډېره مننه خوشحاله اوسئ آباد اوسئ پاکستان زنده باد